نه ولید د مغلیا سلطنت د هغوی دښمن دی. مغل سلطنت د هر باغي سرچه کوي. څوک دی دا سړی؟ ستا نیکه خوشحال خان. څه په پوزه مچ نه پرېږستو، اوس خو په هوا ګرځي، په هوا. زما لقمان حکیم نوم دی، د بی ایس انګلیش اووم سمیسټر سټوډنټ یم او په ډرامه کې زما رول د مولانا و. دا د خوشحال خان په ژوند باندې دا یو پلی وه، د هغې د ځوانۍ نه واخله د مرګه پورې د هغه ټولې دغه پکې د سیاسي او د هغه چې کومه د قلم کومه ژوند و، د سیاسي کومه ژوند دی یا به ورته مونږ وایو رومانټک لایف چې کومه و، نو د هغې ټولو دغه پکې شوی، یو دایره پکې شوې وه او مونږ سټیج کړه. مولانا کردار په دې ډرامه کې د ټولو نه ګران کردار و او دا چا هم نشو کولی. خو ټولو نه ټول سینونه ډېر ښه دي، خو یو سین دی پکې د ایمل خان او د دریا خان او د خوشحال خان. په هغه سین کې هغې کې د امن پیغام هم دی، په هغې کې د جنګ نه نفرت باره کې هم خبرې شوي دي چې خوشحال خان داسې وایي، هغه دغه ته وایي چې دریا خانه د هوش نه کار واخله. ما ته ژوند دا خبره راوښودله چې په جنګ کې هیڅ قسمه فایده نشتی، د جنګ اور نه واښه پرېږدي او نه دروزه. خوشحال خان، زه د مغول شهنشاه اورنګزیب عالمگیر په وینا تا گرفتارولو راغلی یم. زما نوم ادریس خان دی او په دې ډرامه کې ما پهله شاهجهان سره او بیا اورنګزیب عالمگیر سره به طور وزیر کار کړی دی. رابشي خان علي رابشي. غلی مولانا، غلی ودرېږه، زه را اشرف نه تپوس کوم. ما تاله خپل د کور مشري درکړه، تا ماله په خپل کور کې بغاوت پټ کو. زما نوم محمد بریال خان دی او زما کریکټر خوشحال خان خټک چې کوم د پښتون یو لوی د قلم او د تورې سړی دی. سین کې د خوشحال خان خټک شاعریانې دي، هغه سین چې کوم دی هغه یو خو مونږ خواري پې ډېره زیاته کړې ده او انشاءالله به مونږ نه هېرېږي هم نه، او زما ډېر زیات خوښ دی هغه سین. چې د ننګ او د ناموس اندو یې نه وي، د هغه سړي به نه وي احترام. نوم زنجبیله دلاور دی اور دې کې ما رانا رول ادا کړی دی. رانا کوم ده هغه بهرام ښځه ده او بهرام خوشحال خان زوی دی. ډېر چیلنجینګ رول و ولې چې هغې کرکټر بالکل ما اوریجنل کرکټر نه ډفرنټ دی، خو مونږ ډېر ورځ شپه محنت وکړو دې پلی باندې اور دا رومبي ځل پښتو پلی شوی دی اور انشاءالله we're looking forward to more plays. یو سین وایي کې زه وایم چې مخکې څه په پوزه مچ نه پرېږستو، اوس خو په هوا ګرځي، په هوا. زما نوم ډاکټر ناصر اقبال دی، زه دلته د انګلیش ډپارټمنټ مشر یم. مقصد مې د دې تھیټر دی چې یاره دا سټوډنټان څه نه څه د خپل اکیډمیکس نه علاوه چې دوی نور هم په پرفارمنګ آرټ کې هم څه نه څه کنټریبیوټ ډېرې فایدې دي او د وخت ضرورت دی چې دا سټوډنټان چې کوم دي موږ د دې د کلاس روم نه بهر روباسو. یوازې تھیوري نه ده چې هغې دي تھیوري په کلاس رومز کې هغه دوی وګوري، دې نه علاوه دې له پکار دا دي چې دا چې کوم دی په دې سوشل اکټیویټیز کې کو هغه تھیټر دی، کو هغه میوزک دی، کو هغه ډیبیټس دي، کو هغه نور اکټیویټیز دي. افسوس دا دی چې دا سټوډنټ ډېر کم دي. بابا